محمود غزنوی یو بادشاہ دی ډیر یو انصاف کوونکی او عدل کوونکی بادشاہ و. دته یو ورځ یو زنانه ورته راغله او ورته شکایت وکړه، وی بادشاہ وی زما خاون وفات شوی، زما نور بچی نشته دی او صرف یو لور مې ده او ستا وراره زمون کور ته چې کوم دی نو د شپې راځي او هغه چې کوم دی نو ته منع کا. نو بادشاہ چې کوم دی نو ډیر زیات غصه شو محمود غزنوی او ورته وویل وی ته لاړه شه او په کم ټیم کې چې دا زما وراره ستا کور ته درشي په هغه ټیم کې به ته ما پسې راشي او ما ته به ووایي چې اوس زما په کور کې موجود دی. 2-3 شپې تیرې شوې، هغه زنانه بوډۍ واپس راغله محمود غزنوي ته وی بادشاہ ته وی بادشاہ وی هغه کس زمون په کور کې اوس موجود دی. بادشاہ ورسره روان شه، توره د ځان سره واغسته اوته ورسره او هغه بوډۍ ته وویل چې ته لاړه شه زمانه مخکې او په کور کې چې څومره چراغان دی یعنی ډیوې دي بدې کړي دي هغه مړې کا، کور کې تیاره جوړه کا او زه درپسې درلم. چې کله بادشاہ ورغی هغه کور کې ټوله تیاره کړې وه، نوجوان یې چې وکته نوجوان یې قتل که. چې هغه یې قتل که هغې ته یې وویل بیا چې اوس ډیوې ولګوه. چې کله یې ډیوه بله که نو د بادشاہ د ځان سره وویل الحمدلله. چې دی د ځان سره وویل بیا کېناسته په ځای باندې او هغه بوډۍ ته وی لږې اوبه راله راوړه. چې اوبه یې ورله راوړې ویې څښلې، اوبه چې وڅښلې په آرام باندې شه. بوډۍ ترې تپوس کوي چې تا خو څه عجیبه کار وکړه، اول چې زه درلم نو راته دې وویل چې لاړه شه او کور کې څومره ډیوې بلې دي هغه مړې کا. چې کله دې هغه وکړه هغه نوجوان چې دې کله قتل که نو بیا دې الحمدلله وویل، بیا دې ورپسې اوبه وغوښتې، دا څه وجه وه؟ نو هغه بادشاہ ورته وایي چې بس دا پرېږده وه، دا تپوس مه کوه. خو بیا هم د هغه بوډۍ د ډېر اصرار د وجې نه بادشاہ ورته وویل وی تا ته ما ځکه وویل چې لاړه شه او دا ډیوې بندې که او تیاره جوړه که. وی ما ویل چې چرته کې زمانه په انصاف کې کمی را نشي، په عدل کې کمی را نشي، زه خپل وراره ته وګورم او چرته کې زه معاف نه کم، په عدل کې کمی را نشي. تاسو وګورئ خپل نوجوان وراره وجل څه آسان کار نه دی، څه اسانه خبره نه ده. خو هغه محمود غزنوي وی ما د دې د وجې نه تا ته وویل چې ډیوې بندې کا چې چرته په زړه کې زما رحم را نشي، ځکه رشته یو مضبوط څیز دی، د رشته دارۍ د وجې نه د انسان په زړه کې رحم راځي. نو ما ویل چې چرته په عدل او انصاف کې رانه کمی ونشي، نو ځکه مې درته ویل چې دا ډیوه بنده کا. ورته بیا دا الحمد چې کله دی هغه ووجلو او کله مې ډیوه بله که ودې کته ورته نو دا الحمدلله دې ولې وویلې؟ ورته دا مې ځکه وویلې چې ما کله دته وکته نو وي دا زما وراره نه وی اسی زمونږ نوم اغیسته خدا زما وراره نو نو وی ما د ځان سره د الله شکر ادا کړ چې الله زمونږ وینا دومره سپکه شو چې اوس به یو زناکار زمونږ په خاندان کې پیدا کیږي. نو وی ما د الله شکر ادا کړ چې الحمدلله دا زمونږ د خاندان نه نو. ورته وی بیا دا اوبه دې رانه ولې وغوښتې؟ نو وی دا حل درته نه ویم بس دا پرېږده وه. وی نه دا به راته ضرور وایې ځکه چې دا اوبه تا وغوښتې وجه څه وه؟ ورته وایي د کله نه ته زما دربار ته راغلی او ما ته دې ویلي دي چې ستا وراره زمونږ کور ته د شپې داخلیږي. وی در هغه وخت نه تر اوسه پورې ما خوراک سکاک نه دی کړی چې در څو پورې مې ظالم خپل انجام ته نی رسولی، زه به خوراک سکاک نه کومه. نو وی ما ظالم خپل انجام ته ورسولو. نو وی اوس خو مې ستا په کور کې دا یو ګوټ اوبه